چارسده کې د باچاهان مرکز باقاعده پرانیست او کار پرې رواج شو. ګڼو کتونکو دا چارسدې د خلکو لپاره یو ډېر لوی نعمت دی. باچاهان مرکز دې کې نه یوازې د دوی سیاسي غونډې کېږي بلکې دې کې ادبي، سماجي، عوامي او دغه شانتې باقاعده لیکچرې ورکړې کېږي، پوهه ورکړې کېږي. اوس دا باچاهان سره منسوب مرکز دی. باچاهان نه یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ لیډر و بلکې هغه د پښتون قام لیډر و، هغه د پښتنو نمایندګي کوله. د نوي کور ته موږ دا وایو چې تاسو باچاهان نوم اورئ خو سټډي کړی به هم نه وي. باچاهان د عوامي نیشنل پارټۍ سرمایه نه وه، هغه د ټول پښتون قام سرمایه ده. دا یاد وساتئ. په باچاهان باندې نن په بهر ملکونو کې پی ایچ ډی کېږي، ریسرچ پې کېږي. هغه سیاست نه دی کړی، هغه د قام د یو موټی کېدو چې پښتنو راځئ چې یو شو، یعنې یا به یو کېږو یا به کېږو. نو حالات تاسو په پښتونخوا کې وینئ چې دې وخت کې قام نشته. پښتون قام ډلې ډلې، یو ځای کې ډله بل ځای کې ډله، نو قام پرستي نشته. باچاهان به په قام پرستۍ خبرې کولې. او دا پښتون بیډ چې کوم دی چې دا یو وي که نه، نو بیا د دې د بهادرۍ قصې بلې کېږي، د دې نه مخکې قصې نه کېږي. خو ګڼو کتونکو باچاهان مرکز په چارسده کې نو 100 کاله تحریک لري. په دې 100 کالو کې چارسده کې داسې یو خان چې غټ غټ خانان دي او د پارټۍ سره هم دي او د پارټۍ نه بهر هم دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا صرف د عوامي نیشنل پارټۍ سرمایه نه ده بلکې دا ټول د پښتون قام سرمایه ده. نو پښتانه خو په دغه ضلع کې ټول ډېر غټې غټې سرمایې دي ورسره ځمکې دي. خو تر دې وخته پورې باچاهان مرکز له چا ځمکه نه ورکوله، تر دې چې د پارټۍ خلکو یعنې د ولي باغ نه په کار و چې دې لپاره ځمکه مخته شوې وه. خو ما تېره ورځ ټکټر کته چې په ځای تېرېده، وایي چې په دې به زه ضرور خبرې کوم چې دا کریډ تیمور خټک ته ځي. او تیمور خټک ګرانو کتونکو دا د پیپل پارټۍ یو ډېر دیرینه کارکون د ده ورور، ډېر ستړی وي، ډېر خدمات یې وو. بیا اردو وطن پارټۍ د آفتاب احمد خان شیرپو ښې لاس و. بیا عوامي نیشنل پارټۍ ته راغی. عوامي نیشنل پارټۍ کې د تحصیل د میر الیکشن خو مو کو او 2 نمبر راغی. په لږ ووټونو باندې ماتې وخوړله. خو جذبه چې باچاهان مرکز دی دا کم ځای ورکړی، دا کمرشل ځای دی. کمرشل دا د کروڑا روپو ځای دی. او دا خبره هم ورسره کړې ده، خو ځای کم شو نو 2 جیره به ځای به نور ورکوم. دا خبره هم ورسره کړې ده چې کله په جوړولو کې تاسو ناکامه شوئ نو زه به یې جوړوم. کوم ځای پورې تاسو بلډینګ ورسوم او نور مزید وس نه کېده نو هغه به زه کوم. اوس 2 سواله. یو په دې 100 کلنې تحریک کې چې 100 کاله تاریخ لري، په دې 100 کاله کې چارسده کې دا دومره غټې غټې سټې زه د عوامي نیشنل پارټۍ سره ښه مالدار خلک دي. خو ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې تاوانیان پکې نشته. نو چې هغه میډیا نشي ساتلی نو هغه به دغه شانتې د کروڑا روپو ځمکې سره ورکړي. خو دا کار تیمور خټک وکړو. او ایمل ولي خان په خپل تقریر کې تاسو دا پروګرام ګورئ، په دې کې انتخابي صفت کړی دی. او دغه چې زموږ سترګې اوچتې شوې. اوس ما د هغه ذهن لرې چک کړی، خو چې یو سړی د تحصیل د میر انتخابات کوي نو هغه د قومي هم کولی شي، هغه د صوبایي هم کولی شي. خو په داسې حالاتو کې عوامي نیشنل پارټي داسې یو دیرینه ورکړله، د جذبې نه ډک ورکړله، د پارټۍ سره د بې انتقاد مینې ورکړله، د تاوانونو والا ورکړله.
داسې سل کلني تحریک کې بنیاد ښودونکي د باچاهان د مرکز هغه ورکرله ټیکټ نه ورکړی کېږي د یقینا چې دا به زیاتې فیصله په تاسو د عوامي شریف پارټۍ کارکنان هم زما دا پروګرام ګوري چې تیمور خټک ستړی تاسو ته څنګه لګي او څنګه ورکر دی څنګه کار کوي خو د ولی باغ سره یو درنه رشته ده ښاغلی اسفندیار ولی خان ډېر زیات اعتماد کوي ایمل ولی خان یې ستایي او د دې ځای ورکولو نه مخکې چې کوم دی هغه سره دونه مینه شوې وه چې هغه په دغه مینه کې دومره دننه لاړه چې په سل کاله تحریک کې دغه یو ړومبې په مین روډ باندې کمرشل ځای اوتمانزو بایپاس باندې دا باچاهان مرکز دی مختص کړ نو دا کریډ به موږ هم تیمور خټک له ورکړو دا به د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنان هم مني چې یاره زموږ په دې پارټۍ کې خو ډېر مالدار دی خو تر اوسه چا ورته کړ نو دا هم ولې پولي چې یاره دلته ټیکټ حواله شي دی مخکې لاړ شي نو په دې باندې هم بحث کیدی شي او پکار ده چې کارکنان په دې خبرو کې ډېره